یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري. سوال پیدا دی چې آدم علیه السلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ بم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې د سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې و. ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب ووره. مذهبي جوابونه خو ډیر دي اخو جدا خبره ده. لکه ما خیال وکړ چې دته یو داسې خبره وکړه چې د داغه موتور جوابي او اډو غلیش. ما ورته چې ستا کور شته ډېر ښه کم ځای دی. ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں, میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے, صوفے ہیں, میز ہے, کرسی ہے, یہ ہے وہ. ما ورته چې تا یو ډېر ښه مېلمه راغلی هغله خو به خوراکم ښه تیارې کنه. وی جی بالکل. ما دومره اعلی ڈنر سیٹونه ساتلی دي چې زه تاسو ته خیم حیران بشئ. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں ذرا. زه ډیروم یو خوار ځای کې هغه خو مې وشو. خو زما یو خبره تاسو ته وکم, د نن بادشاہ طبقتا نه خوشالېږي چې سبا بیا فقیرې. دا یو نصیحت مې اوري. وختي طور مونږ ټول مړ کیږو, مونږ ته نه ګورې څه په لوی عذاب اخته یو. خو چې سبا بیا بوریا نشینی نو د نن تخت به نه خوشالېږي. چې سبا بیا خټ کېدلو ټیپرو تکینې نو د نن چرک ته به نه خوشالېږي. دا یو مزاج جوړ کړي. ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو څه خوند به وکړي چې سبا بیا هم دا سند زمیندار هوټل کې به زه ډېره یم, دې ته به بیا راځم. ما هلته پرېږده خبره واوره. مېلمه دې راغلی دی او ډېر لوی مېلمه دې راغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دې ورته تیار کړي دي. وی جی مېلمه ته خو مجبورن سړی داسې کوي. نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او اشنا ډېر لوی انتظامات دي او صاحب کسی بودی په دې کې ناګانه روټۍ ته کېناسته یو خوری لګیایي او تاله پکې غول دراله. ته به کوم خوازې؟ وی زه به پاخانې ته ځم. مالدا ولې؟ هغه قالینونه, صوفه سیټونه, اعلی ډنر سیټ کې روټیانې پرتی دي, ډونګې دي او چمچې دي او قاشوغې دي او کړنج کړنج دی. او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټۍ ته منډه کړه. دا مناسب دی چې دا دومره ښځې پرېږدې او ټټۍ ته منډه وې؟ نو ما ته وایي ته کمال کې زه هغه ځای کې ټینګېدی شم. مجبوران په ټټۍ ته ځم ځکه چې هغه ځای خو د غولو کولو نه دی. مال خبره واوره. آدم علیہ السلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطي نه ده کړې. داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراته. الله آدم پیدا کړی دې دپاره چې ته به په ځمکې د پاسه او بني آدم به پیدا کو. فی الارض خلیفه خدای ویلیو کنه, فی الجنت خلیفه خو نه ویلی. اوس قدرت جنت ته دې بوتلو نو بانه والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه په ملا کې روحونه پراتو. د ابو جهل هم پکېو. نو په جنت کې به ابو جهل هم پیدا کېده. ویل نه. مال عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دیو هم په جنت کې پیدا کېده. ویل نه. مال ستا غوندې خبیث روح هم پکېو, تب هم په جنت کې پیدا کېده. نو دې له را بهر کړو چې دا خبیث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خو ډیر دي, خو دا خبیث چې پکې دي دا بار وغورځوه, هغې نه پس ته بیا واپس جنت ته راشه. نو مالدار رئیس ته دې دپاره چې دا تاسو پلیت بار وغورځئ. ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا, اب میں سمجھ گیا ہوں. میں نہیں, اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دوں. نما اور تبیادا شعر ہوئی چھے یہ بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے, دانا گندم تھا بہان